رسول الله مبارک سره صحابه کرام دي سورلې دي ویزو عمره کو په حالات د احرام کې د الله پیغمبر چې کله حدیبیه ته راورسېدو نو رسول الله مبارک ته اطلاع ملاوه شو چې مشرکین مکه بهر راوتی دي او هغه دا اعلان کړی چې موږ رسول الله مبارک مکه ته نه بریدو بیت الله طواف ته نه بریدو او کله الله پیغمبر راغی موږ ور سره جنگ کو نو رسول الله مبارک وی زه خو جنگ د پاره نظم صحابه په حالات جنگ کې دي نه موږ سره اسلحه د جنگ ده موږ عمره د پاره روان یو خالص د عبادت د پاره موږ سره سورلې دي موږ سره بدی کې صحابه کرام په حالات د احرام کې دي نو دې ځنه رسول الله مبارک خپل قاصد ولېګو مکه ته چې لاړ شو د مکه والو سره مشرکین سرداران سره خبر وکړي چې الله پیغمبر وایي عبادت د پاره راځم ما پرې دي نو رسول الله مبارک صحابو کې اعلان وکړو حضرت عمر سے مال راولې حضرت عمر سے به راويست ورته ویل چې د کافرانو سره خبره وکړه چې زمونږ پیغمبر صرف د عمره د پاره راځي جنگ د پاره نه راځي لہذا زمونږ لار خالی کړي حضرت عمر سے وی د الله پیغمبر زمام مزاج تاسو معلوم دی کاغوي چې نه بریدو نو بیا پته د تاسو په رجال ته بسکی زه خو بیا دا نشم برداشت کولای چې جواب کې راته چې نه بریدو تاسو پیغمبر نو زبال ته حالات خرابو رسول الله مبارک ورته نه عمر حالات خرابولو د پاره دینه لګم حالات سره برابر کا چې حالات برابرې نو بیا عمر ملېګا بیا عثمان ولېګا رسول الله مبارک وی یا نه عثمان حضرت عثمان چرته د مال راولې حضرت عثمان سے ولا راويست رسول الله مبارک ورته وی صاحب مزاج کې نرمي عمده او بل را د چستا د مکه والو سره صدا سه نسبتونه دي هغه د وجه نه دوی ستا خیال ساتي نو لاړ شه دوی سره خبره وکړه چې زموږ پیغمبر د عمره د پار راځي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله لاړې او مکه او حرم ته ور داخل شو دوی حضرت عثمان سے بوله دوی ډېر احترام کو د حضرت عثمان سے داغه خپل وجوهات دی بیا خبره ډېره وګديږي نو حضرت عثمان سے ته دوی وی مرحبا بک اهلا وسهلا وکم ذکر چې غواړي د بیت الله ګرځا طواف کوا حجر اسود استلام کوا چې سګي کوا هرچی رسول الله مبارک دی هغه مونږ نه پریدو مکه ته حضرت عثمان سے ورته چې رسول الله مبارک نه پریدي نو بیا زوم دلته طواف د پاره نه راغله دوی په دې خبره له غوسه شو چې سو پوری هغه طواف نه کړه ځنه کو دوی حضرت عثمان سے بونی سے قید کو نو چې قید کو نو دې ځنه خط خبر ولېګ رسول الله مبارک ته حضرت عثمان صاحب شهید شو حالانکه شهید نه غلط خبر ورسېد رسول الله مبارک په دونه خپو شو د ظالمانو زما قاصد دا څنګه شهید ک هغه زمانہ دا سیوا چې قاصد په هیڅ صورت کې چانه شهید کو عثمان رضی الله تعالی عنہ قاصد نو قاصد ته چا سنوي د الله پیغمبر دونه خپو شو زما قاصد شهید کو نو صحابو ته وی راځي نن زما پلاس بیعت وکړي چې د دې عثمان بدله ومږ د دې مشرکینو نه الو ځکه چې دا مال ډېر غټ تکلیف راک بس راجم شو دلته فصل حدیبیه کې په دې مقام باندې دلته یو بیره ونه وا دا غوونه اعلان دی د الله پیغمبر کې نه صحابه راتل د رسول الله مبارک بلا سے بیعت کو د الله پیغمبر دا غس لاس د صحابو ته داسې نیول دي او صحابه راضي خپل لاسونه بیکتي یو روایت کې راوی فرمایي دا 1400 صحابه نو لګ لګ کسان راضي بیعت کې او شاته کیږي دویم جماعت راشي بیعت کې او شاته کیږي دریم جماعت راضي بیعت کې او شاته کیږي چې دا بیعت په دې انداز شروع نو الله رب العزت دا بیعت دونه خوښ شو چې جبرئیل امین ته ورمنډه کا او دې ته وایا لقد رضي الله عن المؤمنين ويا الله رب العزت وای چې زه د دې مسلمانانو ناراضي يم چې دا د ونې لاندې د رسول الله مبارک په لاس بیعت کوي ځکه ماته د دوی د زړونو صدق معلوم ده چې د سونه پرشتیا دا بیعت کوي زه ته راضي یم چې دا ټایټل د الله رب العزت د رضا چاته میلاو شي دا څونه غټه خبره ده د صحابو کې دونه خوشحالي شو چې د الله پیغمبر د آیات ولوست چې لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك آیت مبارکه چې ورته ولوست دونه خوشاله شو په دې باندې چې الله رب العزت موږ په دې راضي شو نو یو صحابي رسته ولاړ هغه په ذهن کې اسه دا سوچ رااله چې موږ ټول نه راضي شو خو د حدیبیه ته موږ سره حضرت عثمان هم راغله او خو نشته ده نو کاغه دلته وي او دا لاس د هغه او دا بیعت هغه هم کړی وي خدا د رضا د ټایټل او د سند باغه ته میلاو شوی وي هغه د دینه محروم شو اوس د ځان سره چې دا خبره وکړه نو د الله پیغمبر دا خبره واوریده چې ګوره د سونه افسوس کو د حضرت عثمان سے په غیب والی باندې داغه په نشوالی باندې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا صحابي راوغخته وی تاسو وی الله پیغمبر ما دا خبره وکړه چې د رضا اعلان خوراغه او حضرت عثمان صاحب د مدینې نه سفر وکړو حدیبیه ته راورسېد خودونه د رضا اعلان را لید په کې نشته ده په دې مې لږ افسوس وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې افسوس دی په دې وکړو چې د حضرت عثمان لاس په دې لاسونو کې نشته په دې سوار لاسو لاسونو کې وای او د الله پیغمبر وی کده حضرت عثمان لاس نشته دی نو زما قاصدو زما په نوم شهید شوی دی نو زما د اخی لاس نن نورسته زمانه ده د مې ورک عثمان الله دا د عثمان شو
چغه شو په صحابو کې خوشحالي خوره شو ودا لاس مې عثمان لور کې دا داغه شو یو زدا لاس را علمه او دا د عثمان د طرف نه پدې کې شامل ومه ودا د کې مې خو د چې الله پیغمبر خپل د الله اس کې خو د صحابو د لاسونو دا پاسه نو الله رب العزت د رسول الله مبارک دا جذبه دونه خوښ شو چې الله فرمایي ید الله فوق ایدیهم د الله پیغمبر ستاد لاس چې د حضرت عثمان لور کو د دې لا پاسه ز الله خپل لاس एकदम او زم تاسو سره دا بیعت کوم چې د حضرت عثمان بدلا اعلی اوس دا خو د الله په علم کې ده چې حضرت عثمان شهید نه دی خو بس د صحابو جذبه ده د الله پیغمبر یو ولوله ده او الله رب العزت د دوی د جذبې داد ولا ورکي نو زما الله سم تاسو سره د زبر د حضرت عثمان بدله تاسو سره پدې کې شریک کېږم دا به عالم الله فوق ایدیه مطلب دا دی چې د الله قدرت ستاسو د لاسونو سره شریک دي نو چې کله هم تاسو د لاسونو د حضرت عثمان په دشمن اوچتوي نو زما قدرت ور سره شامل حالي